أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت بالا لگی آیت نمبر 10 نے بیا سادہ ترجمہ کو هو الذي الله تعالی غزا دے انزلا چنازل کرے دے من السماء دوریزنا ما ان ابولکم تاسو د پارا من هود دغوبونا شراب مشروب دے. مشروب مانا سکل دی. ما تاسو ته ویل چې ټول اوبو ایواپوریشن کله سمندر نوشي که ارچا نوشي واپس چې کله د باران شکل کې راځي دا د ټولو نه بهترین ډیسټنٹ واټر دی. صحیح. نو موږ کله کاریز نه بیا اسکو کده کابل د دریاب نه اسکو کده کوهی نه اسکو کده چشمه آب نه اسکو ټول هغه د باران او بدی. دیو الله تعالی وبچې دغه او بچی کوم ما نازل کړي په مختلفو شکلونو متا ته پرووایډ کړي ته لګیا اسکی. صحیح. ومنه شجر اددغ وبونا گیا اول زرغنی جفی تسیمونا چه پاغے کے تاسو سرول کوئی دمواشی اخبلو ینبت لکم زرغنی اللہ تعالی تا دپارا بے دغوبو بانے الزرغا فصل زرع فصل والزيتون زيتون والنخيل خرما والأعناب انگور من كل الثمرات او ہر قسم فروٹ ان فی ذالک تاکہ سردے کی لآیتن لو نشان دے برتا قوم دپارے تفکرون چه سوک فکر کئی صرف خوراک نہ کئی فکرم کئی. من شیخ سے بوے کہ صرف میدان استعمالی دماغ میں استعمالی مونږ دا ټول شی نه خو صرف معده استعمالو کله مدا سوچ نه کړي چې د یو اپل جوړېدو کې څومره لکونه سيزونه د خدای طرف نه هغه لګیا دي عمل کړي ته بي دا یو اپل جوړ شوی دی. صحیح. لکونه سيزونه زرګونم نه لکونه دا د نور رز اخلا د ستورو اخلا د سپجمای اخلا مختلف قسم هواګان اخلا پالی گرینز اخلا پالینیشن اخلا د مرغو یو ځای نه بل ځای ته منتقیدل واخلا د دې پتنګانو د یو بل یو ځای نه د پالینیشن پروسس دی. صحیح. بیا د زمکه 2 لک ذرات دي هغه 2 لک ذرات دی ونه ته متوجي دي تبي خداونه لګیا دا غټيږي. صحیح. درته نو ته پوښتنه ورکړي خبر ده کړه. وسخر لكم الليل الله تعالی مسخر کړي تاز پارشپا والنهار او رز والشمس انور والقمر اسدوګمای. نو تفسیر معنا دا ده چې کانستنټلی کنټینیوسلی از ا روټین دا روانه ده او چلیږي او تزان هغه تر اډجسټ کړي تزان هغه سره نو که الله تعالی دا ذکر چې اوس ورسته راشي او شیرشاه ځان او د کې دور تیارو ا دې کې نور بیا راځي. یا سبحان الله علی ونی کی تیارہ پکار دا څه پکار تیارہ پکار ځکه خو په سړی کم ځای ورځي تیارہ کې ورځي. والنجوم استور مسخرات مسخر دے بے امر په حکم د الله ان فی ذالک تاکہ سر دے کے آیات دیر نشانی دی لقوم عاقون پارا یاقلون وما ذرأ لكم واج پیدا کړی دی الله تعالی تاسو پارزما کې مختلفا الوان او مختلف دی رنگونه داغ د بوټ رنگونه مختلف دي د پاړو رنگونه کله مختلف دي د ګلانو رنگونه مختلف دي د میوو رنگونه مختلف دي د مواشیو رنگونه مختلف دي د مرغانو رنگونه مختلف دي څه څه بشماري. الله تعالی ورپسې وایي چین فی ذالک تاکہ فلدے کے لآیتن کامل عبرت آقون پار یذکرون چی غور و خوص کی وهو الذی اللہ تعالی غزا دے سخر البحر چی مسخر کرے دے سمندر دے دے پارا تاکلو من تاسو خرید آگے نالخمن غشی طرین تازہ و ڈیلیشیس دا طرین مانا یو دا تازہ دوی مدہ مزیدارا یو دا تازہ او دوی مدہ مزیدار. نو چې کومه غوښه ته خدای تازه مزیدار وي ډاکټران ورته هم تازه مزیدار وي. ډاکټران په سړي باندې غوښه ټوړي باندې کوي مایه خوړای شي څو ورته وای مایه خوړای شي او الله تعالی صفات داسې عجیب بیان کړ. نمبر 1 چې ډیلیشیس ده واقعي ډیلیشیس ده او نمبر 2 تازه وطن زموږ خوند مالای کی تازه ای چې د فریز کې بیا په خې بیړه کړی
مې کې لور شي من دې نشته وتستخرجوا من خلية اراو باسي تاسو منو د سمندرنا خلية جولري خلية معنا جولري گولڈ راو باسي پرل راو باسي کورل راو باسي درې بنیادی شیونه دي گولڈ راو باسي چرته راو باسي سمندرنا وبونا نمبر 2 پرل راو باسي چرته راو باسي سیپنا سمندرنا کورل راو باسي مرجان چې ورته وي چرته راوځي سمندرنا وَتَرَى الْفُلْكَ أَبِنِتُ الْفُلْكَ دوی بیڑا یو کشتا یا شکونا مواخر اشلون کی دا چپو پی پدے سمندر کے چلگئی دا اوبش لئی اللہ ارزان پیدا کئی اوبش لئی اولان اللہ پیدا کئی وَلِتَبْتَغُوا دے دا پارے تاسو لَتَوَيْ مِن فَضْلِ میرا بانی دا اللہ تعالیٰ دا سمندری تجارت پر ذریعہ تکم ذریعہ سمندری تجارت وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دے دا پارے تاسو شکر گزاریو کئی وَالْقَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ اچوری دی پزما کے دلنا رواسیا مضبوط گرونا انتمید بکم چی دا نخوزی تاسو باندے نو کدا گرونا نوے نو دا ازمکا بداز تاسی گی دا سکا دا خو گول دا نو چی تاول دا محورنا چاپیرا انو سنگا بکی داز دا سکا کی دا اللہ تعالیٰ وی دے غروص رمی والا بیلنس برابر کردے وَأَنْهَارًا پیدا کرے دے انہارن نیرنا وسبلن تتحرک اس لے کہ مادہ یمید اصل معنی دارا اردو کو تو ہچکو لے کانا سڑی بانی جی سر تاوی گی سڑی بانی جی سر تاوی گی ناغی تصوی سڑے امبیلنس دے سڑے امبیلنس دے آدمہ کتا سبانے امبیلنس نشی وَصُبُلًا أَدْوِلَارِ لَعَلَّكُمْ دیر پاراتا تدرونا چتاسو مقصد تورسی دا ہدایت مانا دسرا مقصد ترسی بل ہدایت وی مقصد ترسی دوتا اللہ تعالیٰ وی چی دا لوی لوی لارے فری ویز 118 405 210 and so on دا سر پارا دی چتاسو مقصد تورسی وعلامات انشانے پیدا کر دے وبالنجم اپستور باندے ہم یاتدونا خلق لار معلومی ڈائریکشن معلومی دشپے خلق ڈائریکشن پس معلومی پستورو افمن یخلقو اس اللہ تعالیٰ وی دا طول کارونا ما کری دی نو دا تا چا کم خدای تا سجدے کے کم بود تا لگیا دا درہ توقع جسی شے پیدا کر دے افمن یخلقو آیا آغا اللہ یخلقو چھ پیدا کول کئی کمن آیا دے برابر دے آغا چاہتر اللہ یخلق چیز شے نشی پیدا کولے نوز دستا دا خدای چھ دے دستا دا بود چھ دے دس شے پیدا کولے شی یا ترو سے پیدا کر اللہ تعالیٰ وی داری مصر ایکول کرے سنگ دے پدی کپرائی کے جیسے مغزو مستقل نشتا افلا تذکرون آیا تاسو غور و خوز نکوئی اس اللہ تعالیٰ وی چھ دا نعمتون بے دروش مارل بلا دیر دی نعمتوں میں دروش بار بلا دے اللہ تعالیٰ وہی دانا چون صرف دغا نعمتوں دا خدای نعمتوں کو پر کائنات کی دم رڑی دی کشمار دے شروع کشمار لے نشی وَإِن تَغُدُّوا أَكَتَاسُ اسْمَارِ نعمت اللہ نعمت دا اللہ تعالیٰ لا تحصوا نشی اسمار لے دا ان اللہ تاکی سر اللہ تعالیٰ لغفور بخون کے دے رحیم رحم کون کے دے واللہ اللہ تعالی یعلمو کوئی گی ما پاسے بانے تسرونا چتاسو پٹ کوئی وما تولنونا چتاسو اشکارا کوئی دا پٹ اشکارا دا زما استاد علم پا مناسبت تے دا اللہ پر نہیں بانے دا پٹ اشکارا سے تصور نشتا اللہ تعالی تو ٹھنڈا اشکارا نہیں والذین کسان یدعونا چی اغی مشکلات دا پارا آوازونا کئی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا بل جاتا دا شرک منگا مسلمانانو کیوں بلا دیری غائبانا سو کا آواز کئی سخی سیب دا کنا کئی ورطا وہی سخی سیب دا پنے کا رامد سی لویزوان دے پنے کا مرگری سوائے دا خدا نا بل سوک پنے کا نشی را مدد کے دے مدد وما فوق الطبیعیات اور میٹافیزیکل ورڈ کی صرف سوک کولے شی اللہ تعالیٰ طبیعیات کی دا اسباب و پا اساس طول انسان یو بل سرحب دے او پا ما فوق الطبیعیات کی سوائے دا اللہ نا بل سوداکار نشی کولے دا طبیعیات حمد بتکے ما فوق الطبیعیات کی حلپ پا اللہ تعالیٰ نا غوارے صحیح شو یو پیر سیبتا یو مورید راغلن یو کال یو سمودے والا خدمت ہوتا ناغا پیر سیب ورطبیاوی مرگری طول خلق راشی دعا غواری چیز ما دا مشکل دا دعا راتا ہوکا تاوی اسو نوی تسنگا راغلے
نو هغه ورته چې ما زوی پکار دی زما زوی پکار دی نو پیر سے ورته وعده وکړه دي نو ورته یې به وعده وکړه بیا تاسو راتلو ضرورت نو مقصد دا دی چې وعده به ځان له خپل کې دی به الله نه غواړي چې خدای زوی راکړي یا لور راکړي صحیح دا فرید خان دا بابا ته لطیفه وایي د فرید خان خپل بابا ته زما لطیفه اوري مسالې ورته نه اوري والذین کسان یدعونا چې آوازونه کوي د مشکلاتو د ازالې لپاره یا د نفع لپاره من دون الله بغیر د الله نه نور مخلوقات نو بل دا یو مسله دا ځان سره یاد کړئ یو ته وایي طبیعیات او بل ته وایي ما فوق الطبیعیات طبیعیات معنا فزیکل ورډ طبیعیات معنا فزیکل ورډ او ما فوق الطبیعیات میټا فزیکل ورډ نو په فزیکل ورډ کې but the physical په اساس او د میټیریل په اساس یو بل نه هیلپ غواړي او دا اپریشیټډ هم دي چې یو بل سره هیلپ وکړي صحیح یعنی مثلا حاجی غنی سره موټر نشته نه راتلو لپاره شیرشاه ته ویل شیرشاه زما خو موټر میکانیک سره دی تاسو رسته ایکسترا موټر 200 راځي صحیح نو څوک هم دا نه وایي چې حاجی غنی ته شرک ولیکي شیرشاه نه ولې موټر غواړي خدای نه مرګري دا د طبيعيات دنیا ده دا کومه دنیا ده د طبيعيات دنیا ده ما فوق الطبيعيات کې سره چې غواړي انسان به غواړي الله تعالی نه غواړي او د طبيعيات دنیا ده وعده کول طبيعيات دنیا ده وعده کول یعنی جسمی مهنت پته کې جسمی مهنت پته کې اوس هغه ترانسفارم شي یا سړي ډیلیور کی الګ کیا جنہ دا بچانه غواړي دا الله نه غواړي نو کداله د بل چانه وتا شرک دی کداله بل چانه وتا شرک دی والذین کسان یدعونا چې دوی ورته आवाजونه کوي ما فوق الطبیعیات کې من دون الله بغیر د الله نه لا یخلقون شیئا غیر نشي پیدا کولی شی وهم یخلقون حال دار چې هغه په خپل پیدا کړی شوی دي الله تعالی فرمایي چې کوم شی په خپل مخلوق ته خالق نشي کېدی چې کوم شی په خپل مخلوق دی خالق نشي کېدی خالق صرف یو دی خالق صرف یوی باقی ټول مخلوقات دي د چارو دو بلندای د چا بلندای خو چې د چارو دو بلندای نو دا غي معنا دا نه ده چې هغه د مخلوقیت د میدان نه د خالقیت میدان نه وته د بندګۍ د میدان نه د خدای میدان ته وته نو هغه د بندګۍ میدان کې لوړ سره دی اصل شي د بندګۍ میدان کې لوړ سره دی صحیح یعنی لکه زمونږ عقیده ده چې د خدای په مخلوق کې د ټول نه افضل ترین شخصیت څوک دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم who with all his highness and exalted position still he is banda of Allah subhanahu دیو چې موږ واشهد ان محمدن عبده ورسوله کله دا څه ویل شو چې واشهد ان محمدن شریکه ورسوله چې موږ دا غوي کو چې محمد رسول الله د خدای شریک دی او د خدای پیغمبر دی نه موږ واشهد ان محمدن عبده ورسوله with all of his exalted position still he is the slave servant of Allah سبحانه عقیده مدارا چې د خدای مخلوق کې ټولونه بالا شخصیت دی د خدای مخلوق کې ټولونه بالا شخصیت دی یو صاحب د شعر ویل دی چې یا صاحب الجمال و یا سید البشر اور ډیر شایسته شخصیت او د انسانیت سردار من وجهك المنير لقد نور القمر ستاب روخانه چهره د وجه سپوږمۍ روخانه شوې ده لا يمكن الثناء كما كان حقه چې څنګه ته eligible او deserving یې د تعریف لپاره ممکن نه چې مستحق شان تعریف وکړي شو موږ سره الفاظ نشته چې ستاسو شان تعریف وکړو او اخیری مصره هغه فارسی کې ویل دا چې بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر چې مختصره قصه دارا چې د خدای نه را پدې خو معزز ترین شخصیت څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اموات غیر احیاء الله تعالی فرمای چې دغه تاسو ورته د مشکل کوشایې د پاره आवाजونه کوي خدای فرمای او په خپل ډډ دی په خپل سړي ځکه دا بوتان چې جوړيږي دا اکثر د مړو جوړيږي څه جوړيږي مهاتما گوتم بدھ مړ شو نو خلکو یې بدھ جوړ کړ صحیح رام مړ شو نو خلکو یې څوک بدھ جوړ کړ کالی دیوی مړ شو نو خلکو یې څوک
بت جوړ کو لات او منات د خپل زمانه نیکان خلکو هغه مړ شو نو مشرکین مکه څوک دا غي بت جوړ کو چې دا خلک خدای ته دومره نږدې شوي دي چې د بندګۍ د میدان نه دای ټرانسفارم شوي دي د خدای میدان ته د بندګۍ د میدان نه دای ټرانسفارم شوي دي د خدای میدان ته لہذا د هغه په شکل باندې بت جوړ کو هغه ته بندګي کوي چې اوس دا هغه خلک دي چې خدای سره په خدای شریکان دي یعنی دومره نیکان شوي دي چې خدای سره برابرۍ لري خدای سره په خدای الله تعالی فرمایي په خپل ډډ دي ځان له سنشي کوی تعالی وسوس امواتن دا ټول مړ دي ډېر احیاء ندي ژوند دي وما يشعرون او الله تعالی فرمایي ته لګي د خپل مشکلاتو لپاره ورته आवाज کې هغه ته خدا پته هم نشته چې بیا ژوند به مونږ ته کله ملایږي وما يشعرون غيت دای احساس نشته ایان یبعثون چې کله بیا ژوند کوشي نو نتیجه څه شو الہکم چې معبود تاسو الہ واحد اکیو معبود فالذین فساکسان لا یؤمنون بالآخرہ چې هغه یقینا ساتي آخرت باندې قلوبهم زند دوی منکرتن نو منکر چاته وي چې شی نه پیژني منکر چاته وي چې شی نه پیژني نو مونږه په پښتو په فارسی دواړو کې ترجمه کوي چې زړه د دوی قدر ناشناس دي د دې ترجمه دا ټولې کچې د منکره معنا ده قدر ناشناس زموږ شیخ صاحب رحمت الله ډېر خطر ترجمه وکړه چې کوم کسان په آخرت ایمان نه ساتي د دې زړه قدر ناشناس دي د یو انټیټي په ویلیو او داغه په ویټ باندې دي کوي صحیح شو یعنی د الله تعالی انډر اسټیمیټ کړی دی دې څه کړی ها الله تعالی انډر اسټیمیټ کړی د خدای د اصل قوت ته خبر نه دی وجه کله یو ته منډه کوي کله بل ته منډه کوي کدا یو د خدای عظمت او لویواله په ځین کې راغی بیا سره بل اچا ته منډه نه وي بیا سره چې عقیده په خدای په خشي تا کله غلي دی یو ځای بل ځای منډه وي او هغه په طوفان کې څه منډه نه وي هغه اعتماد خدای باندې هغه عقیده خدای باندې صحیح نو الله تعالی فرمایي چې دا خلق قدر ناشناس دي قدر ناشناس معنا they don't know the weight of Allah the power of Allah subhanahu wa ta'ala فالذین پساکسان لا یؤمنون بالآخرہ چی ایمان نساتی آخرت باندې قلوبهم منکرتن زنه داغوی منکر دی یعنی قدر ناشناسی وهم مستكبرون حال داده چې دوی ځان لوی ګڼون کی دي مستكبرون انکار کوون کی دي یا they are thinking of themselves very high چې what we believe that is the right way یعنی یو سره چې کله هغه بزاغ مخويش څنګه بزاغ مخیش په خپل ګمان ورته ځان پوهه ښکارا شي دی خدای وو چې په خپل ګمان ورته ځان پوهه ښکارا شي ما تاسو ته مسله کړو سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ منبر باندې ولاړ بیان وکړ په منبر ولاړ څخه فلاخان بیان وکړ یو سړی وته چې تکړه ورته او دې ته او ته متوجه شي چې دا سړی سوال کوي نو یو سوال ته وکړ نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته عالم د دې جواب ما ته پته نشته یعنی زه په دې سوال نه پوهیږم ناغسړي په ډایرکټ پرسنل شو سره ځکه دا سوال ملفاید بونافاید نو ځان پوهې د پاره نو صرف حضرت علی ذلیلو لپاره صحیح نو سره ته موقع ملاو شو صحیح نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی بمصعد هذا المقام الانور چې په دې مسله نه پوهیږي د دومره روشانه مکان ته څنګه رسیدلې د دومره یعنی منبر په لوی ځای دی د پیغمبر منبر ته صلی الله علیه وسلم د دومره ستر ځای ته څنګه ورسېدي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوم دا سره نو خبر سره بلش کېده هغه ورته وی سعدت هذا المقام بقدر علمي سعدت هذا المقام بقدر علمي ولو سعدت بقدر جهلي لبلغت اوج السماء ویزه دا دې ته چې رسیدلم دا د هغه پوهه په اساس چې څومره زما پوهه ده چې څومره علم لرم هغه علم دې ته رسول زما علم دغه ایکسټنټ دی دغه لیمټ دی او اسما کې جهل چې سورہ ده که د جهل په بنیاد باندې برکت له زبو سار شي ناستم صحیح د علم په بنیاد کې خطر نه دیتا نو زما علم سورہ ده چې دې ځای انسان تقریبا یو غږ کوي صحیح او زما جهل یا هر انسان جهل سورہ ده ناپوهی سورہ ده که په جهل باندې برکت له تعالی الله تعالی ورته زما جهل دې مزه ته خدای سره شي ناستم یعنی معنا ده چې د هر سړي جهل داغه د علم نه زیات دی دا سړي جهل ها داغه د علم ایون داغه په خپل فیلډ کې اوس د سپلا خان کوم خپل فیلډ چې د په باندې ټول باندې پوری نه
لګونه شی باندې دی کویږي په یو لک شی بل کویږي په یو لک شی که په ټول څه دی کویږي نو دی یو بل سبجیکټ کوي پته ولګي چې یو سره او ما اوتیتم من العلم الا قليلا الله تعالی فرمای په هر فیلډ کې تاسو را پوهه دی لګا هوندا صحیح اوس یو سره ډاکټر دی چاہے د دنیا په سلو نام اور ډاکټرانو کې اگر ډاکټر فیلډ کې پارځ باندې کوي ها کنفیوز نه ستل هغه د فیلډ په بیماری وي او ته کنفیوز نه سي هغه بس الته ولنوم ورکه ملټي سمپټمز دي یا چې وی چې ملټي سمپټمز دي پته ولګي چې کوئی کنه صحیح ده شیرشاه اوس موږ به وایو چې شیرشاه د په گاډو فیلډ کې ډېر پويږي ها یو له کومه پويږي صحیح کله کله دې همدا څه دي کوو چې خلک پیدا شي ور راځي کسن صحیح فالذین فساکسان لا یؤمنون بخذمونگا کمزوری دادا چې مونږه کم خپل فیلډ د پاغه کم لګونه پویګو خو خپل اولاد هر فیلډ کې وو کنه وای هر فیلډ کې اخو ځان د دین په دې فیلډ کې اړیو سره لاس وای دا یو سړي دا داوا ده الک مرګریا ته دې خو ګورته ستا میجر سره ستا میجر سده مغوی زما میجر خو میډیسن دی اوکے نو میډیسن د پاره خو سکول ته تله کالج ته تله یونیورسيټي ته تله بیا په هاوس جاب کې اپرنټشپ کې پاتې شه دا ورته هاوس جاب وایي څه وایي که ریزیډنسی بیا ایکسپرټ خلکو سره پر ریزیډنسی کې پاتې شوی صحیح او دا ټریننګ دی اغسته دی نو دغه خدای راته وایي چې دا دین باندې څنګه پوه شي تکلم کې دین باندې زه پوهم نو دین د پاره تا څومره وخت لګولې دي کوم ځای کې نه کوم مدرسه کې پاتې شوی د کوم علماو نه استفاده کړي دا هاوس جاب د چا سره کړي دي ټریننګ دی د چا نه اغسته دی چې د حدیث د قبول او د رد معیار څه دی صحیح وای نه بس دا باندې فضل کړي موږ دغه خدای والے صحیح یا سبحان الله کتاب د څلور کتري بدنامي مفتی جو دې وجه خو د قوم بیره کړل مسلمانانو بیره دی وجه کړل خو کله ما تاسو ته مفتی لابنین سے رحمت الله علیه نو تبلیغی جماعت بزرګ هغه یو د خبره کوله یو د موږ د پاکستان به خوش قسمتي ده بد قسمتي ده ډاکټران پکې وی ډیر دي او مفتیان پکې ډیر زیات دي نو چا ورته زړه خو خوشاله خبره ده ډاکټران هم ډیر پکار دي او مفتیان هم ډیر پکار دي هغه مصیبت ده چې ډاکټران دي ناپوهه یعنی دا فیلډ دنه بی فیلډ ډاکټر او مفتیان هم دي ناپوهه دا فیلډ کې څه ویل نه دي او مفتیان څه ویل ولس کسان دي ناس عام خلک څه چې ډاکټر سره تعلق نشته دا فیلډ کاډو چې طالب با تاسو نه دی ویلي خو ته وایي چې ماته دا تکلیف ته هغه لاس والا بر خپل خبرو صبر وکړي صحیح بس درک یو وای اګل واچو بل وای دغه واچو اکسیډین واچو وای کپلان کې واچو دا پلان یعنی یو کس خلک نه پاتې کیږي صحیح او وی فرمایي به یو دینی مسله او تاسو عام خلک وای چې د دین طالب با تاسو هر یو سره فتوا شروع شي ناغوي چې اوس هر یو سره تاسو دوايي تجویز کوي نو باډي باندې بیړه غړ کوي سبا دې بیړه غړ کوي او چې هر یو سره د فتوا کوي د دین باندې بیړه غړ کوي صحیح حضرت شیخ رحمت الله علیه فرمایل دا خر تاسو فرمایي دا خره په ځانور کې ډیر بولا او کمتر ونه ګڼل شي صحیح وې زمونږه د کلی ساده زمیدار چې هم کله خراق لید بار بردارای لپاره انو ماهر سړی ځان سره بوزي چې تبراله د خره وغړای ګوري دا موټای وګوري دا ماهران هغه کوی دی باندې ای ولا موټای داسکی یا ولا داسکی صحیح نو کله وای نه ته وای چې دا خرف دا ډیر پهلوان دی دا ډیر بهادر دی لا غنن دا هغه کوي چې دا موټای وړي اپوی کړي او دې بسکی د دې بس پکټ یې اوري صحیح ہے کہ بوجھ پہنچو لدش پاوڑی نو دیر بوجھ رو پارنے بے تو بخبل کو گراڑے یا دعا بتی اقلی آغا وقت دا آغا زمانہ وا چھ پا 80 روپے بخار کے دا یا پا 75 روپے یا 50 روپے باندے نوی دا 50 روپے دا خرید پارا خمونگا زان سرا ماہر سڑے بودو چھ وقت غڑائی والا اگوری اوی دا دمرا دوی آخرت دا پارا سڑی وقت غڑائی نگورو کو دا مکلی تا پوسٹا کرنے نو اوس پته ولګیدا چې د دې دین زمون په نظر کې د خروم را قدر او قیمت هم نشته لیکن د دې دین قدر او قیمت زمون په فکر نظر کې د خروم را راغی نو بیا بوله ماهر سره ګورو چې ماهر نه تاسو کا څنګه تاسو څومره قیمتي خبره کوي یعنی په ساده کې به خلک داسې عجیب پوي کړو کار کوي
علاقه ټول خلک واته شیخ صاحب کنه خلکو شیخ صاحب څومره قیمتي خبره څومره ساده طریقې سره وکړه څومره قیمتي خبره ساده طریقې سره چې عام سره په پوښ الہکم الہ واحد معبود تاسو معبود یو دی فالذین فساکتا لا یؤمنون بالآخرہ چی ایمان نساتی آخرت بانے قلوبهم زندوی منکرتن قدر ناشناسی نصور حج دغه قدر ناشناسی دا اللہ تعالیٰ بل ذکر کرے گا سورہ حج واللسمہ سپارہ کے آیت نمبر 74 بلکہ 73 ہے والا یا ایھا الناس او خلق ضرب مثل یو مثال بیانول شي پیج سره پیج یا ایھا الناس او خلق ضرب مثل یو مثال بیانول شي فاستمعوا له وکي دې مثال ته توجه سره واوري الله تعالی یو مثال بیانول شي زم یو مثال در کوم توجه سره واوري چې عقیده برابر شي ان الذين تاكثر آکسان تدعون چې تاسو ورته आवाजونه کوي د دفع مشکلاتو لپاره یا د خیر او نفع لپاره په میتافیزیکل ورډ کې من دون الله بغیر د الله نه لن يخلقوا ذبابا اغه نشي پیدا کوله یو مچ چې ټول جمع شي مچ نشي پیدا کوله ولو اجتمعوا اگر کرا جمع شي به مقصد د پاره الله تعالی وې دا خلا پرې چې مچ پیدا کول نشي دغه مړ او ډډ باډي چې پرته ده ته پاغه باندې څه شي کېدو چې دا مچ پکې شي دا مچ شړل شي وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اکثر مد دینا وتستیس شے لا یستنقذو دی دفاع نشکولے ضعف الطالب والمطلوب دیر کمزور دے دا آواز کون کے او طلبون کے دنا والمطلوب دا چاہتا چھ آواز کرے شوئے اللہ تعالیٰ وی دا چھ کم سرے آواز کئی ما فوق الطبیعیات کی دا اللہ نہ علاوہ بل چاہتا دے ایمان کمزور دے دیسے شرے دے ایمان کمزور ہے دے دیو جو ما فوق الطبیعیات کی میٹافیزیکل ورڈ کی دا اللہ نہ علاوہ بل چاہتا آواز کئی اول مت اگر چاہتا آواز کئی اگر دا قدرت کمزور ہے سچے دے دا قدرت دا قوت نشتا نور پسی فرمائل چھ ولی دا خلق دا سی کئی زکا چھ ما قدر اللہ حق قدر دیویک وزن قوت نہ دے معلوم کرے دا اللہ تعالیٰ چھ سنگ معلوم والپکار دی اور پسی ہوئے ان اللہ لقوی عزیز اللہ تعالیٰ دلوی قوت مالک تھے اور دلوی غلبے مالک تھے دلوی قوت اور دلوی غلبے یعنی irresistible power دری سلری irresistible power واپس پر سبق لا جرم آیتین خبر دا ان اللہ یعلمو چتا کی سر اللہ تعالیٰ پوئی گی ما پاشے یسرون چدوئے پٹکے وما یعلنون چدو اشکارکے انہو تا کی سر اللہ تعالیٰ لا يحب المستقبرین نقو خی المستقبرین زان لوئے گنون کی چسوک زان تا گوتا نیسی چسو اللہ تعالیٰ دا سے خرق میں خوخ نہیں دیر زیاد میں پدیش حدیث کے رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یحشر المتکبرون یوم القیامہ کا امثال الزر قیامت کو رض باندے کم سڑے چی متکبرو خدای بے دا قبر ندا سے راپاسائی لکا رسول نری میگی شکل کے یعنی باڑی بے سمر بھی دسرا نری میگی دخل کو شپو کی بدا سے ذلیگی نو دغه خلون بنے عذاب دے او چې کله اکاؤنٹیبلٹی وشي اول کو به خدای دغه څخه خذلی کی دخل کو خو باندې چې مزای درکړه تاسو ځانته ایرا ځکه دغه متکبر یا سبحان الله چې دا خدای ته په مقابله ولاړی اوس چې سردار دی راشي تاسو چې وایي چې په هغه در راشي ها دا چې وایي کله د قلبو درد راشي ها دا چې وایي اجل د سنت بولېږي یا سبحان الله د دې وجه علی رضی الله تعالی عنہ ما بال اقوام يتکبرون وذا خلق تحیران چې دوی باندې سبع عشتي چې دوی تکبر کوي چې دوی تکبر کوي اولهم نطفه واخرهم جيفه تاكلها الدود چې ابتدای نطفه ده داسې سقاو بو چې د بدن راوځي نو غسل بکې پاودس کار نه کیږي چې بدن راوځي ها
نو غسل بکې او داسې غسل بکې چې او سپګمې به هم تللې پوری وینځي صحیح یعنی په عام او داس کې خلو وینځل اپوزه وینځل سنت دي خو د جنابت غسل کې فرض دي د جنابت غسل کې ځکه هغه وبچ راوته ډېر پنځه کې وګړي الله تعالی حضرت علی فرمایي چې دغه سره چې دغه دومره ګنده خونه پیدا ده د شرم نو ورګي دې ځان ته کوي صحیح اور کلی دې تعالی فرمایي اوکې کداغه ته خیال نه و اخرهم جیفا تاکلوا حدود چې کله اوسته د ساوزي نو داسې مرداره به جوړ شي چې ته دوره په بعد وګوره قربان چربای کړه په بدن به سره کېدلی چنجان به لګېدلی حضرت علی رضی الله فرمایي ته خپل ابتدا ته سوچو کا انتها ته سوچو کا یا بوا یا الله یوازې ته زه نثینګ آی ام نثینګ زه شي نه زما ابتدا دا ها او انجام دقه دی حضرت علی رضی الله عنه یو ځل کله با جذباتي کېدوم یو ځل جذباتي شه تکبر په حواله باندې کم سره چې متکبر دی وې دې چې کله باتروم ته راشي ځان ته لګلان ته لاندې وګوري چې دنه کم شی راوځي دا څومره عجیب شی دی چې دا شی دا داسې عجیب دی چې د شپې وړو کنټکی چکن څه وړو کنټکی چکن یا امیر سره وړو جایر صحیح اشپږ غنټه بعد باتروم ته لاړو هغه چپلې پیړه باندې کړی دا دا چې بیړې ورکړ کړی دا چې کوم تیزه نه دغه اوسه کې کیږي بیا دې په خپل اوزه وړای صحیح شو نه حضرت علی رضی الله فرمایي چې داسې مخلوق لا تکبر ولې پکار دی دا حضرت علی خبر ته سره سوچو کی بیا د تکبر ته اور بیان کې نه راځي صحیح او حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې الله تعالی وایي چې الکبریا او ردای لوی زما صادر دی لوی زما سا والعظمت او سترواله ازاری دا زما تهبند دی تاسو پرتوګ دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله تعالی وایي معنا دا چې بیواله صرف زما جامه ده بیواله صرف چا جامه ده د الله جامه ده فمن نازعني فيهما سوچ زما دا جامه چې خالص زما حق ده د دې رایټ اف الله سبحانه و تعالی صحیح نو سوچ زما جامه هغه په ځان باندې د اچولو کوشش کوي او ما سره په جنگ کوي کببتو فی النار زبه اور کې سر چپاو کوم نو الله مدې بچ ساتي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او صادیو وی چې تکبر غزا دې لرا خوار کړ تاسو پنګن ویل تاسو ویل پنځدا تکبر غزا دې لرا خوار کړ بزیدان لعنت گرفتار کړ چې تکبر شیطانو کسه وی انا زو دته سجده وکم دې له سره دته ته سجده کو الله ساری بابا وي خدای دا ذلیل کو قیامت پورې شو کې نو خدای دې مقتول کی ذریعہ تکبر عزازیل را خوار کړ بزندان لعنت غره مولانا رو واقعا نقل کړی دی سپینجره لاره کې ناس کو د چا په تیرې دغه د طریقې مطابق او السلام علیکم السلام علیکم معنا دا چې پیس بیا پانځو خدای دې په خیر ساته معنا یې سره خدای دې په خیر ساته نه ورته زه محروم یم زما د پاره دعا کارګر نه ده دعا کا پیتاجی مسړې خدای دې رحمت نه امید ماره پاره دعا کارګر نه ده ته سوچ ځان معرفي کا نه ورته زه ابلیس هدا به شابه تاسو رنګ کا ته ډېر ایکسپرټ سره صحیح ته خو د خیر نه امید ہے خو ستاره تجربې نه زه فائدہ غوښتل غواړم زمون پښتو کې ضرب المثل شاید تاسو به وي وي عقل د کمکل نه ذکی تاسو ته یعنی چې کمکل سکار کوي هغه مکه او بل د عقل مندي ده صحیح شو نو سره سړي ورته وي یو تی ابلیس شابه تاسو خو د شیطانت د ډېر تجربه نه مختصر نصیحت خبرو کا سره تاسو د نصیحت خبر راته وکا هغه ورته وي داسې مو وایي چې زه څنګه وی داسې مو وایي چې زه اني داسې بخښي لکه چې زه صحیح قیمتي خبره ده وی داسې بالکل مو وایي چې زه کني دغه حشر زما وګوره ما بس یو خبره کړې چې انا زه په بل خو چې زما وي خدای داسې شوق راکړ تر وته خو چې زوم بینو مخلوق خدای دې دی خو بس شیطان مخ دې تورشه شیطان مخ دې تورشه صحیح وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَكَلَ جُوِلَ شِدُيْتَا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ چسشے نازل کړي رب تاسو قالوا ندوي وي کافرانو ته چې کله ویل شي دا خدای چې نازل کړي دا څه شي قالوا دوی وي اساطير الاولين دا دروازنو خلقو کیسې دي دروازنو خلقو
کسی دی یعنی دا لائز دی دا دروغ دی دا دروغ دی لیحملو اوزارو انجام کار دادے چی دوی ببارئی اوزارو بوجون اقبل بردن اقبل گناہون اقبل کاملتن پورا یوم القیامة پر وقت قیامت ومن اوزار اللذین ابارئی بازے گناہون دا کسان یذلونہم چی دیئے گمراہ کے بغیر علم بغیر علمنا نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا خلق یو قدیبان اقبل گناہ دے بل دی لیڈران دا کفر جوڑ شوئی دی سجوڑ شوئی لیڈران دا کفر جوڑ شوئی نو جسو کے پالو کئی دا غی دا گناہ ایکول ہوئے بنورم بات کون الاسا اما یزرون ہاں خبردار دیر نہ کار دے آگا بردن چی دوئے بارے قد مکرن لذینا تاکہ طرح مکرن لذین من قبلهم ناکار تدبیر کرو آکسانو من قبلهم چی مخیر دوئنو یعنی سابقہ امتنوں کے کافرانو ناکار تدبیرو نکڑوی دخلو پیغمبرانو خلاف نسوشو فات اللہ بنیانہم پس قصدو کا اللہ تعالیٰ کنسٹرکشن دویتا من القواعد دا بنیادنونا اللہ تعالیٰ قصدو کستا کنسٹرکشن دویتا عمارتنو دویتا دا کم زینے ورطا قصدو کو دا بنیادنونا من القواعد دا فاؤنڈیشن فخر غلیم السقف من فوقیم نرار تاوکو چھت پا دویبان دا پاسر اللہ تعالیٰ دا سکل تباہ برباد اکلل خدای وی د نوح علیہ السلام قوم ته وګوره د بنیاد د مدا سه وړلو اړو چاته نشانی نه معلومې دي چې دیواله کوم ځای او دروازه کوم ځای او پلانې کوم ځای او پلانې کوم ځای الله تعالی د نوح علیہ السلام قوم ته وګوره داسې موجود کا سردلان دې میرا خلاص کړ چې ډیګینګ بکې دا غي کور پسې سبکه اسکیویشن سبکه اسکیویشن بکې صحیح او داسې عجیب عمل الله تعالی دې معافي وکړي داسې عجیب عمل ور سره کړی دی د امریکا والا اسکیویشن وکړ ډیډ سی کې سمجھا کیوں وہ ڈیڈ سی کے نہ پہ یو ځای ورته یعنی د شهر غټه حساب واغه سلور زره انساني ډانچي ورته ملاو شي سوره سلور زره په یو ځای ورته ملاو شي او دوی وایي چې هغه په دا خوره کې داسې سټک دي لکه خشته تاسو خشته وایي لکه خشته چې په سیمټه کې ورخښه کی صحیح شو او چونکه زرګونه کاله په تیر شو نغه ترانسفارم شوی د سټون ته باډي سره ترانسفارم سټون ته صحیح او وایي هغه باډي چې دا هغه ټول داسې ده چې یعنی مینز اگاڑو کے سالم پکی نشتا یعنی شکل خوکاری خدا تا لکا پکچر چخکاری لکا انسان پکچر چخکاری لکا چی اگاڑو کی ٹول میں دکڑی دی واللہ سکے دمرا اوچت ورس ابن عباس فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے چی دمرا اوچت جبریل امین بوتل چی دا اسمان فرشتو دا غی دا چرگان و دسکو آوازون آوریدل سکے چی دا عذاب پا موقع باندے دا حیوانات و سنس دا انسانان نڑیر کیزی دا دی وجہ مخیل منڈکی صحیح زلزلہ چم راضی نڑمبے غفار سب شروع کی سپی شروع کی چرگان چغی شروع کی صحیح دا زنگل کے دا زناور ٹول چغی شروع کی سکر ای سینس تیز دے سینس تیز دے دا سونامی چم رہا تھا دا بنڈا آچے چکم زائدے بنڈا آچے پتی کی چڑیا گر دے زو پتی کی زو دے سشے دے زو دے نا اگر زو کے ہاتھیانو اگر پنجرے ماتے کرے یعنی سونامی دا روانو ای پنجرے ماتے کرے او نور سره هم هلپ وکړه یعنی دا منکیز دی منکیز سره هلپ وکړه غیله هم پنجرے ماته کړې او ټول یو منډه شروع کړه خلکو یې داسې قیامت راغی سو نو دای سنس دی دی الله تعالی سنس دی موږ ته عزت تاسو په عقل معلوم کوي بیان صحیح لکه چې موږ بریتانو باندې لاس وکړ صحیح الله تعالی فرمای دغه کړه دا عذاب راولم ته یا په عقل معلوم کړ یا په عقل کنټرول کړ صحیح قطرینا کنٹرول کا یا ریٹا کنٹرول کا یا قطرینا کنٹرول کا یا ریٹا کنٹرول کا سو کولیش اللہ تعالیٰ قل قوت و خیر جزما مقابلہ کے لئے چاہ قوت موت نسل فات اللہ قصدک اللہ تعالیٰ بنیانوں کنسٹرکشن و غمارتو دویتا من القواعد دا بنیادننا فخر غلیم السقفو پس پریوت دوی بانے السقفو جت من فوقیم دا پاسر دوی واتاهم الغذابو اراغ دوی تعذاب من خیس لا یشخرون دا داس جانبنا چی دویتے احساس بکیدو ثم یوم القیامة بیا پورز دا قیامت بانے یخزیهم اللہ تعالیٰ
عذاب رسوا کید ویقول اوائبا این شرکائی الذین چه جرتری شریکان زما آکسان کنتم تشاقون فیم چه ویتاتو تشاقون فیم چه تاس اختلاف کو اور تشاقون فیم چه تاس اختلاف کو اللہ تعالیٰ سرا دشمنی مکولا اللہ تعالیٰ سرا فیم داوید وجه قال الذین بوی آکسانو تلعلم چه ورکر شوید ورطا علم ان الخزیا تاکی سر رسوائی الیومان رضی وسوء غضاب للکافرین دا ثابت دے کافرانو باندے تم کافران الذین آکسان تتوفاهم الملائکہ چمڑول دویل فرشتو ظالمی انفسهم پدے آلت کے چی دے ظلم کون کی زانون قربانے فالقو السلامہ پس دی بلوان دے کئی حضر او اکسکیوز اللہ تعالیٰ تا سبوئی چی ما کننا نعمل من سوئل نو منگا چی عمل مکو دیس بدائے منگا سب بدینہ دا کرے انکار بکرے اللہ تعالیٰ بولتے بلا او متا پتہ رہا بلا او متا پتہ رہا بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون تاکہ سر اللہ تعالی عالم دے بما کنتم تعملون پاغا مرچتا سکول فتخلو پس داخل سے ابواب جہنم دروازہ خود جہنم تا خالدین فیہا ہمیشہ سیدن کے دیکھے فلبیس مثوى المتکبرین پس دیر ناکار دے زائد متکبرین خلق وکیلا وبویلش للذین کسانو تا اتقوچ تقوی کرے دا ماذا ویلش کسانو تا اتقوچ متقیان دے ماذا انزل ربکم سشے نازل کرے دے رب ستاسو کافران نے تپوسشو اغیوی پیسی دی اغیوی اور اللہ تعالی دا خبر ہے متقیان او پختر شو دنیا کی کہ ماذا انزل ربکم قالو اغیوی خیرا خدا خیر نازل کرے دے نو پتہ ہو لگے کہ قرآن کریم ہر کلمہ خیر دے قرآن کریم للذین کسان رپارا احسنو چی احسان کرے دے نیکی کرے دا فدی دنیا کے حسنتن ابوید پارا مطمئن جوان دے ولدار الآخرت خیرن اخام خاکور دا آخرت دیر بہتر دے دینہم ولنعم دار المتقین اور دیر شایستر کور دا متقیان کور دا متقیان سے دے آخرت کے جنات عدن باغ نبی دائمی عدن مانا دائمی ایور لاسٹنگ یا ایور گرین باغون دی ہر موسم کی با ہر فروٹ اویلیبل بھی ہر موسم کی با ہر فروٹ فریش کولڈ سٹوریج والا نا کولڈ سٹوریج والا نا فریز نا سشے فریش یدخلونا داخلی کے بدیتا تجری من تحت الانہار چروان بی داغیلان دنیرنا لهم فیہا ما یشاؤون دوی دا پار بیغے کے آغا چر دوی خوخوی کذالکا دغرنگی یجز اللہ المتقین بدور کے اللہ تعالی متقیان ہوتا اس متقیان سوکتی الذین دا کسان لے تتوفاهم الملائکہ چی روحنا باسی دنیا فرشتے طیبین فدے حالت کے چی دوی پاکیزہ خلق دی یقولونا فرشتے ورطوی سلام علیکم فرشتے ورطوی السلام علیکم فرشتے ورطوی السلام علیکم نو نیک بندہ تھا چی دا مرک فرشتہ عمرہ شی ورطوی السلام علیکم صحیح او ناکارہ بندہ تھا چی دا مرک فرشتہ رشی اس بری خوش اللہ مجھے بچہ تھی او بیا قیامت پر رض باندے ہم فرشتے چور پسیرہ شی جنت تے بوزی اور تو اس سر السلام علیکم وعلیکم السلام وی کین یو پلیز رائٹ دس کار ٹو گو ٹو جنہ ہاں شرکن سلام علیکم فرشتے ورتوی سلام دیتا سباندے ادخلوا الجنتا داخل شئی جنتا بما کنتم تعملون فسبت داغچکم تاسو عمل کولو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه المعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن ولا تذكرنا من القرآن ما نسينا وغلبنا من ما جعل الله سبحانه وتعالى للوالى النهار فالله خير الحافظ وارحم الراحمين محبوب